نیکی وفعلوا الخير نیکیو کې لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو فلاح بیا مومئ کامیابی بیا مومئ لکه نیکی چې کینو کامیابیږي به یو بل سره نیکیو کې یو بل سره احسان وکړي د یو بل سره خیر او بلایو کې او حدیث مبارک د تویما توجه سره به وره بس دعا بیا کو المسلم واخو المسلم رسول الله صلی الله علیه و سلم بارک فرمای مسلمان د مسلمان روړ لا یظلمه ولا یسلمه نه په مسلمان روړ باندې باندې ظلم کوي چرته ګوره په یو بل ظلمونه کوي روړ د مسلمان د مسلمان به اوس په مسلمان ظلم دا تقاضا د رور ولیدا چې رور پر رور ظلم نه کوي ها نو ظلم نه کوي په مسلمان رور ولا یسلمه او نه داسې بیار او مددگار پری دی به سهارم نه پری دی کافر او غیر دشمن تا رور به پسخت کی आवाज نه پری مسلمان رور به आवाज نه پری او بیا محبوب فرمای من کان فی حاجت اخیه دا ډیره زبردست جمله ده کم یو مسلمان چې د خپل مسلمان رور په حاجت کې لګی لکه تاسو یو مسلمان رور دغه حاجت کی ضرورت ته لګی هغه کې کار کې هغه دغه حاجت پورا کې اوس جی وره جی ډیر عجیب خپل خبره نو کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته الله تبارک وتعالى د په حاجت کې لګي سبحان الله تاسو کې څو غواړي چې تاسو کارونه دی الله پاک سم او الله پاک بخلا ستاسو مسله حل کوي لګي حاجت پوره کی څوک دا غواړي چې الله پاک تاسو حاجتونه پوره کی لاست ټول غواړي چې الله پاک هم حاجتونه پوره کی زم دا غواړم نو موتا بس کارو نن د اختر خپل مبارک ورځ ده مونږ تاسو باندې د خپل یو مسلمان ورور یو مسلمان خور د الله د رضا لپاره یو حاجت تر سره کو سه حاجت سم ضرورت به پوره نو چې کله مونږ تاسو د مسلمان رور حاجت پوره کو الله پاک به زموږ ته حاجت پوره لګیا شي او زموږ ته حاجت پوره څومره خپل مزیدار خبره را او دغه شان ومن فرج عن مسلم قربتن څوک چې د مسلمان نه تکلیف لري د دنیا یو تکلیف دی د مسلمان لري فرج الله عنها بها قربتا من قرب يوم القيامه الله تبارک وتعالى بددنا د قیامت د تکلیفونو نه یو تکلیف لري کته سوال چې د قیامت تکلیفونه در باندې آسان شي د قیامت سخت د طرف ذل جلال سادي کی نو نن یو مسلمان باندې آسانتیا راولا نن یو مسلمان تکلیف لري کا د قیامت تکلیفونه بدن الله پاک د دې په بدل کې لري دا خسودا د تاوان سودا چې تدلته چا یو حاجت تر سره کې چا یو تکلیف لري کې الله پاک د قیامت تکلیفونه لري کی یقینا چې دا ډیره د غټه سودا تاسو کړه چې د قیامت تکلیفونه ګوره ډیر سختی د دنیا په تکلیفونو په مقابله کې ان شاء الله دیو بل نه تکلیف لري کو کنه یو بل سره مدد کوي هر مسلمان پکار راشه د هر مسلمان مدد وکي او باقی په بل حدیث مبارک دا د مسلم شریف حدیث دی او دا غدام د مسلم شریف دی هغه کی جمله دا چې والله فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیه وی الله تبارک وتعالى د خپل بندا په مدد کی د بندا په مدد کی سو پورې چې بندا د خپل رور په مدد کې لګي کله چې تاسو د خپل رور مسلمان سره تعاون کوي نو الله تبارک وتعالى تاسو سره لګي تعاون کوي نو په الله تعاون ځان سره شامل حال کول غواړي شامل اول غواړي نو د مسلمان سره تعاون وکا الله تبارک وتعالى دې موږ له یو بل سره تعاون توفیق راکړي او وی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو علامہ اقبال سے ډیرا خپل الفاظو کې د دې حدیثونو تشریح کړی دا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نتی کروبیین ډیر اوچت مرتبه والا فرشتي نو د اطاعت د پاره خدا دا بشمار فرشتي ډیر وی د الله پاک حمد او ثنا شپه او ورځ لګیا دي تسبیحات او ذکر د الله کبریه او شان بیانې سوک فرشتے نورانی مخلوق دیو حساب کتاب چاہتا نه دی معلوم دومره ډیر تعداد د فرشتو اوس فرشتي خو وی د الله اطاعت نوی کنا نو د انسان سره پیدا کو وی دا انسان چې الله پیدا کړی دین الله اقبال سے فرمای درد دل کې आवाज دا د همدردی د پاره چې دی په خپل ځل کې د مسلمانانو د پاره د انسانیت د پاره او عام معنی چې کې نو د زناورو د پاره د ماحول او د شنو بوټو د پاره دی به یو درد لري په خپل ځل کې انسان درد ل پیدا کړ تاسو په ځل کې دا درد شته د خپل مسلمان گاونډي د پاره غریب د پاره کونډي د پاره یتیم د پاره مسکین د پاره رور د پاره رشتہ دار د پاره نو کو دا درد تاسو ته نصیب دی نو تاسو کامیاب تاسو وګټله
او که کم مسلمان په زړه کې د مسلمان ورور د انسانیت د زناورو د مخلوقاتو درد نشته نو یاد وساتئ چې ګورئ د ده زړه سخت دی دی ناکامه دی